حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت په بیاناتو کې داغي د یو عظیم معجزه د معراج میں بیان شروع کړي. دو جمعې مې وې نن هغه واقعات د ذکر کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سره متعلق پیښ دي چې سی ولیدل او څومره سات کې لاړ او راغی او په خلقو د دې ساسر وشو. زمارونو معراجونه ګورې ډېر شوي دي. بعضې منامي معراجونه دي، یعنی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی. دې نه څوک انکار نشي کولی او دا په احادیثو کې ثابت دي. جنت هم په خوب کې لیدلی دی، په خوب کې دوزخونه هم لیدلی دي. زمون علما د دې نه په منامي معراج تعبیر کوي، ځکه چې زمون خوب او د حضور پاک په خوب کې ډېر لوی فرق دی. زمون خوب کله شیطانی وي او کله رحمانی د الله د طرف نه، او د حضور پاک خوب شیطانی نشي کېدی. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک فرمایل وی هر انسان سره یو شیطان دی قرین، څوک هم اخلاص نه دی. نو رسول الله مبارک نه چا تپوس وکړه معک قرین، تا سره شته؟ وی او شته، ولیکن لیکن زه اسلم و محفوظ یم، ما ته نقصان نشي رسولی. حضور پاک خدای پاک د شیطان د اثراتو نه محفوظ ساتلی، د نفس او د خواهشاتو نفسانیو چې خراب خواهشات دي د هغې نه خدای پاک محفوظ ساتلی. نو په خوب کې چې کله سړی خراب خوبونه ویني نو یا شیطان د ده په دماغو کې دا غلط څیزونه ورچوي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. یا بعضې وخت کې نفسانی خواهشات د انسان په سړي غالبي، حدیث النفس هغه د خواهشاتو اثرات شپې ته دته مخکې کېږي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. د دې وجې نه زموږ علما لیکي وي د پیغمبر خوب وحی وي، وحی زمون خوب باندې یقین نشي کولی، او د پیغمبر خوب یقیني وي د الله د طرف نه، هغه وحی وي باقاعده. زمون خوب او د پیغمبر خوب کې دویم فرق څه دی؟ مونږ چې وده شو زمونږ دماغ او زړه د یو بل نه غافل شي، او د پیغمبر خوب کې دننه زړه او دماغ د یو بل نه غافل نی. د دې وجه نه چې مونږ وده شو زمونږ په خوب اودس ماتېږي، او د پیغمبر په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي. نو زما وروڼو منامي یعنې د خوب معراجونه هم ګڼ دي. او دا چې کم قرآن شریف کې الله اشاره وکړه چې ما کوم آیت درته ووی، دا یقظتن یعنې د ویښې برتلل دی او د ویښې معراج دی. دا په احادیثو متواتره او ثابت دی. دې نه انکار چې څوک کوي د ایمان نه به خلاصي، بلکل تلی دی چې دا قرآن ویلی دی. بیت المقدس د قرآن نس قطعي وي، او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او بیا د ځمکې اسمانونو په منځ کې او بیا بره سیر و تفریح چې کوم څه لیدلی دي، صرف دونه اختلاف پکې شته چې عایشه بیبي وایي دا روح په بنیاد تللی دی، جسد دلته، او نو ابن مسعود هم وایي، او نور علما وایي جسد او روح دواړه تللی دي. خو تلو کې اختلاف نشته، یا صرف د روح تل یا د جسد او د روح د دواړو. او چې څوک وایي جسد روح دواړه نه دي تللی، دا دروغ وایي، دا د ایمان نه خارج دی. بیا څومره سات کې حضور پاک لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. نو زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي چې اسرا هم دی ته وایي چې د شپې تلل دي، د شپې یې بوتلی دي، نو بیا د لیلن څه ضرورت؟ وی دا تنوین د تنکیر او تقلیل د پاره دی، یعنی د شپې په ډېره لږه عیسه کې الله پاک په حضور پاک دا ټول کمالات لیدلی دي. او دا لوی سفر چې 2 جمعې ما درته مختصر نه وایي، کتابونه پرې ډک دي،
دا لږه حصه کې څومره حصه کې رسول الله مبارک فرمایي چې زه روانېدم او د بسترې نه پاسېدم چې واپس رالم زما بستره هغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او چې تلم نو دروازه مې کولاو کړه نو پخوا به کړی والا زنځیر و که نه دروازو ته به خلق واچه کړو نه به جوړو نو زنځیر مې کولاو که چې مې ښکته راوغورځو نو زنځیر ړقي که نه نو څونه ساعت لقي زنځیر ډېر لږ وخت یې خو درونې زر په ځای ودرېږي وی چې را زنځیر مې راوغورځه په ړقېدو شو چې زه لاړم او واپس رالم زنځیر هغسې ړقېدل او درېدلې نو دومره لږ ساعت کې دې ته معجزه ویرو ته به دا دومره لږ ساعت کې خو سړی 2 قدم هم نشي اخیستی په دې دومره لږ ساعت کې به څنګه ځي دې ته معجزه وایي معجزه وایي دې ته چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالاتر عقل یې نه مني د عادت نه بالاتر عادت کې هم څوک نه مني هغې ته معجزه وایي لکه د مار خبرې کول مار خو خبرې چا سره نه کوي رسول الله مبارک سره یې کړي دي اوسی خبرې کول اوسی خو خبرې نه شي کولی حضور پاک سره خبرې کړي دې ته معجزه وایي د معجزاتو منکر چې یو سړی وي معجزه سر نه منم نه شته نه ګورې دا کافر دی یو خاص معجزه یو سړی نه مني علما ورته فاسق وایي همغه معجزه چې قرآن کې ثابت وي د هغې نه چې انکار کوي بیا کافر دی لیکن من مکمل چې وایي معجزه څه ته وایي زه خو معجزه بالکل سر نه منم نه نو دا بیا دا جزئیات زمونږ طالبان پې پوهېږي دا دومره ډېر دي په طریقه د مابه الاشتراک د دې نه حکم بیا متواتر حکم راوځي او طالبان وي د متواتر منکر دا کافر یې وایي لږ ساعت کې نو چې واپس راغی نو لومبي اتفاق ته ګوره ابوجهل خدای والې په مخه ورغی چې بار راووت د کور نه نو ابوجهل خو به ملنډې کولې ټوکې ټقالې به یې کولې هلکه وي څه ناشنا خو دې نن نه دي ویلې څه ناشنا د سره شته کې نشته وی یو ډېره ناشنا وی څه دي وی بېګا په لږ ساعت کې الله پاک بیت المقدس ته بوتلم د بیت المقدس نه اسمانونو ته لاړم د الله ملاقات وشو جنتونه دوزخونه مې ولیدل او په لږ ساعت کې واپس راغلی وی ښه وی خلکو مخکې به ووې وی بلکل د هغه مطلب دا و چې زه بس خبره مې لاندې کړه ځکه دا د چې عقل خو نه اخلي نو چې کمې ملګري دي هغه به هم ترې رسته شي نو ابوجهل د مکې ټول اشراف او قریش او مشران کشران راشي وي نن ناشنا قصه وایي ای راغونډ کړل نو حضور پاک ته وی دوی ته پخپله ووایه الله بعضې وخت کې د کافر نم د دین کار اخلي ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر حضور پاک وی کله د فاجر سړي په ذریعه هم دین الله مضبوطی نو ابوجهل خو کافر و لیکن که پیغمبر علیه السلام خلکو ته وی چې راشئ راغونډ شئ او زه بېګا معراج ته تلم نو څوک به موله نور راغلی ترې خپل ملګري به راغلي و پردي به نه راتلل خو چې ابوجهل و مفتو کې جلسه ورته جوړه شوه دنیا راله ورته کېناسته مفتو کې خدای جلسه جوړه کړه ټول کافره چې څه خبره ده ابوجهل ولا مونږ غواړي وی دوی ته قصه وکړه رسول الله مبارک اول نه اخره پورې ټوله قصه ورته وکړه چې قصه وکړه دی په سوال شروع کا ابوجهل وی بیت المقدس ته تللی وی مونږ د یو څو تپوسونه کوو د بیت المقدس د جومات دروازه کم خوا ده هغه خلک یې راوستل چې چا د بیت المقدس سفر کړی خار څنګه دی د خار شکل څنګه دی جومات د خار نه کم طرف ته دی دا تپوسونه یې وکړل رسول الله مبارک وی حیران شوم چې خدای اوس زه خو د شپې تلیم هغه زمانه کې بلفونه نو بجلی نه وې مثلا د شپې تلیم او لږ ساعت مې جومات کې تیر کړی جومات په دروازه نه نوتم او راوتم د جومات نه تلیم اسمان ته نو ما ته خار څه معلوم دی چې خار کم طرف ته دی او جومات کم خوا اوس یو سړی که تاسو راځئ د جومات ته ګوره دروازې راځئ او تاسو په دې جومات کې ګنټه یوه نیمه تېروئ او بیا ځئ او څوک د نه دا تپوس وکړي چې د جومات څونه بیمان دي نو ته وایې چې خدای ما خو بیمانو ته نه دي کتل د جومات څو دروازې دي نو ته وایې چې خدای ما خو دروازو شمېر له نه یم تللی جومات کې څو صفه دي نو ته وایې چې یاره ما خو پکې واقعي 10-12 جمعې مونځ وکړو ما خو صفونه نه دي شمېرلی تاسو په خبره پوهېږئ که نه ښه د دې جومات نه دې خوا څونه کلي دی
د کلي څونه جوماتونه دي خدای مونږ ته څه خبر یو مونږ خو جومات ته رالو منځو کو ولاړو نو پیغمبر علیه السلام ته وایي د جومات څو دروازې دي خدای ما خدا نه دي شمېرل پخوا یې وکیل و د یو ښځې باندې چا کور نیولی کوټه نو د هغه ښځې مقابل چې هغه چاته کوټه نیولې وه د هغه وکیل و پخوا به د وکیلانو پټکي قولې به په سر ولې دا وکیل قوله په سر وه پټکې نو چې جج ته مخامخ شو نو هغه وکیل د هغه ښځې نه تپوس کا وی ترورې دا کوټه ستا ده وی یو وی تا جوړه کړې ده وی ما جوړه کړې ده چې په ګیلکار مې جوړه کړې ده او زما ده وی د دې کوټې څو لړه دي دا څه ورته وایي لرګي برګې څو نه دي ښځې وی خدایه اوس خو ما کوټه جوړه کړې ده په خپله نه په ګیلکار ما خو یې برګې نه دي شمېرلې او وکیل زبردست وکیلان خو پوینټونه نیسي که نه اوس به پته ولري که برګې تا ته معلوم چې دومره دي لاړې نو ستا به او که برګې ولاړې درته نه معلوم نو ترورې په پردی شي دعوه مه کوه او ترورم وکیله نه وه خو د وکیلانو نه زیاته وه وی د دې کوټې څو لاړې دي څو برګې دي هغه ښځه دی وکیل ته وی وکیل صاحب وی دا کوټه خو په یو ځل ما جوړه کړې ده او په ګیلکار مې جوړه کړې ده او ورننوتې مو دې ظالم رانه نیولې ده ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم لرګي خو تا نه یو تپوس کومه ما یو ځل کوټه جوړه کړه ته چې دا پټکې وې هر سهار یې وې او ماښام یې روانې او بیا سهار وې او ماښام یې روانې ستا د دې پټکي څو لړه دي بس په بوهېتل وکیل بس وکیل نه خوله پورې غاړه او تختې ده نه که نه وکیل صاحب زه ما یو ځل کوټه جوړه کړې ده هم په خپل لاس نه د ګیلکار په لاس او ته پټکې هر سهار په خپل لاس وې او ماښام یې سپړې ما ته ووایه څو وله دي وایه شابه نو وکیل جج ورپورې وخاندل خلکو وکیل وی چې ما ته خو د دې ولونه نه دي معلوم ګوره چې کوم شي ته چا توجه وي هغه شی ورته معلوم وي چې کوم شي ته څوک توجه ورنه کړي هغه شی ورته نه معلوم نو وکیل صاحب پټکې تاوه اوس موږ هم پټکي تاوه خو موږ ورته دې ته توجه نشته چې دوه لړه دي که درې دي که څو وله دي نو ښځې ورته وي وکیل صاحب په ارام کښېنه په دې مانه کوټه مه نیسه ما خو یو ځل جوړه کړه ما خو توجه نه ده کړې ورته چې څو لرګي ده او څو پرې راغلي دي تا ته د خپل پټکي لړونه معلوم نو رسول الله مبارک هم دغه ځای کې پریشانه دی چې خدای پاک او زه څه جواب ورکړم زه خو دې له نوم تللی چې دروازې وله وشمېرم یا د کم طرف ته دی او د ښار کم مخامخ دی او څنګه دی او څنګه دی اوس که وایم چې ما ته نه دي معلوم راپورې ټول لاسونه پړقوي ځکه چې ټول کافران اکثر پکې ناست دي او که وایم چې معلوم دی نو زه خو نه یم خبر رب العالمین د پیغمبر مدد هر ځای کې کړی دی د دین مدد رب العالمین کوي ته د الله سره د دین مدد برګرتیا کوه هېڅ چارې به د خدای پاک رسوا نه کړي دا قانون دی دا قاعده ده چې کم چا کې اخلاص وي او په اخلاص یو سړی پاسېدلی دی او د دین کار یې کړی دی الله ګوټ په ګوټ قدم په قدم سترګې رپولو سره د هغه مدد کړی دی ولې دین خو د الله دی مونږ خو صرف څوکیداران یو د څوکیدار د کور مالک مدد کوي که نه کوي څوکیدار ورته وایي چې د غله راځي نو کور مالک ورته وایي ورېږه جرنده دله غټه راوړم ورېږه ټوپک دله راوړم هلکه ټوپک کالتوس وګوره ګورې څه نه چې تا زاړي او یخ شوي او ډز نه کوي نو څوکیداري خو څوکیدار کوي خو د کور خو د مالک دی نو مالک یې پوره خیال د څوکیدار ساتي دقه رنګې پیغمبران د پیغمبرانو نه پس د هغې وارثان عالمان د دین څوکیداران دي دین د الله دی نو الله د دې خیال ساتي خو چې دا خبره وشوه څنګه نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی ورکوه جواب کم ځای نه ورکوم وی بس ته جواب ورکوه موږ درته سسټم سمو ټول حضور پاک فرمایي د بیت المقدس جومات او ښار یې غونډ راوړو او د جبل ابي قبیس ته پاسه راته کېښود دی به تپوس کوم ما به جواب ورکوم جومات څو دروازې ما به مخامخ لیده دومره څو کړکۍ دومره کم طرف ته دی خوا اخوا حیران شو هغوی خلک هم حیران شو چې دی خو واقعي لږ ساعت له تللی دی او پوره اطلاعات راکوي تپوس کوي وایي زمونږ قافله چې تلې وه شام ته په ته خو به په لاره تلې که نه قافله دې لیدلې ده یا خدای اوس یو سړی په لاره ځي په براق ځي د قافلې نه څه خبر رسول الله مبارک ورته وی او ستاسو یو قافله وه او چې زه تلم نو زما براق نه هغه اوښ د هغې ویرېده نو ټوپ یې کړې او په ځمکه را پرېوت خپۍ ماته شوه
او پلان کې دی کې چې قافله هم راشي تپوس ته وکړي بله قافله وه هغه روانه وه چې تلو کې یا راتلو کې د هغوی نه یو اوښ روک شوی و خړ اوښ اته روک شوی و ورپسې ګرځېدل او وایي د چهارشنبې په ورځ د انور پرېوتو نه مخکې به هغه رارسېږي تپوس ته وکړئ چې خړ اوښ د نه پلانکي ځای کې روک شوی و که نه روک شوی او چهارشنبې پر ورځ 3 ورځې پس چهارشنبې د ورځې نه مخکې به دلته رارسېږي او بله قافله مې ولیده ورته ودرېدم نو پلانکې سړی و زموږ د کلي زموږ د محلې نو هغه سره په اوښ باندې ناست و جام کې اوبه وې نو ما ته یې هغه اوبه راواغېستې مې وڅښلې جام مې ورته تش واپس کېښود تپوس ته وکړې اوبې څه شوې اوس چې څه موده تېره شوه هغه یو قافله م راله دي ته تپوس وکړه هلکه پلانکي ځای کې ستاسو نه اوښ چې ته خپه ماته شوې وه یاره وي سم روان و او وي ناګانه شپه و اوښ ټوپ کړې ویرېده او په ځمکه را پرېوته او خپه ماته شوه اقا نخا اقا ټیم هغه ځای وخو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښودلی بل چې راله قافله هلکه فلانکي تا باندې اوښ کې جام کې څه اوبه موبه وې وی ولې یاره وی ما سره په اوښ باندې په جام په لوښي کې اوبه وې او په رسۍ مې لوښي تړلی و چې توی نه شي وی چې اوبو ته مې اجت و چې لوښي ته مې وکتل اوبه پکې نه وې ما وی توی شوې به یې نو کته وچوه پړې وچو یا خدای اوبه توی شوې م نه دي لاندې ځای وچ دی او ما څکلي م نه دي او تړلې م لوښي چا پرانیستې م نه دی نو دا څنګه د اوبه شوې رسول الله مبارک وسلم لکه ما دا نه وڅکلی او ماغه پته وه چې کومې ورته وښوله لیکن یوه خبره دا وشوه چې کومې قافلې ورته یاده کړې وه چې خړ اوښ ترې روک دی او د چهارشنبې پر ورځ نور پرېوتو نه مخکې به رارسېږي لیټ شوه چې لیټ شو نو خلکو هم وی چې بس ګوره که نه ده خو وی چې چهارشنبې پر ورځ به رارسېږي نور پرېوتو نه مخکې او خبره خو راونه رسېده حضور پاک سره هم غم شو چې غم شو فکر شو نو او را روانه وه خو لیټ شوه یا الله ما بې وادې کېږم الله ما خو دوی ته ویلو چې راخرسېږي به الله نور ودراوه معجزه حبس الشمس الله نور ودراوه تر هغې پورې دا نور رفتار غلې کرو کا چې تر څو پورې دا قافله نی را رسېدلې او دا خبره لږه ستاسو ذهن به اخلي انشاءالله خو د مضبوطوالي دپاره زرقاني د موطا شارح دی هغه په مضبوط سند نقل کړې ده دا واقع مضبوط سند سره هغه لیکلې ده دا سند د حسن د درجې دی او نور اسانید یې شته سندونه یې شته الله وی ډېره ښه ده نور ته یې وی په ارام صبر به کې هغې پورې به نه ډوبېږي چې تر څو قافله نه را رسېدلې نور پرېواته نه مخکې قافله مکې ته راورسېده هغې نه پس نور لاړو پرېوته او چې تپوس یې وکړه تاسو نه چې ته اوښ او پلانکي ځای کې هغه خړ اوښ موږ نه روک شوي و هغې پسې ګرځېدو بیا مو را پیدا کړه زمانونو دا علامې دا ټولې نښې رسول الله مبارک دې خلکو ته بیان کړې لیکن سره د هغې څه وایي وایي ته ساحرې جادوګرې دا ستا سحر او دا ستا جادو دی د چا په زړه چې د هغې به په خپله وي قلوبنا غلفن زموږ زړه په پردو کې بند دی هغې خو به دا د ټوکو نه وي چې که ته هر څه وی زموږ زړه ته نه رسېږي زموږ زړه جرنده دی بند دی لیکن خبرې ټیک وه ختم الله علی قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة او دا خدای پاک ظلم نه دی کړی چې په دوی مهر و دا د دوی د ګناه د وجې دا مهر جوړ شوی دی ګناه دې وکړه له خدای تور کړه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون سړی چې ګناه کوي الله پړه تور داغ پیدا کوي د ګناه د وجې نه زنګ چې څومره ګناه زیاتوي زنګ زیاتېږي ګناه نو ګناه که ده نه کولی الله به پړه وله مهر نه لګو ده به ګناه نه کوله نو الله به زړه ورله نه تورو نو زړونه زنګ و زنګ زړه او تور زړه ته که هر څومره نصیحتونه وکړې په نصیحت نه سمیږي عبدالرحمن بابا وایي که نه که 1000 نصیحتونه ورته وکړې بې لارې به په لار نه شي رحمانه هر څومره نصیحت وکړې زوی روان شي پلار ورته هس قسمه نصیحت کوي هغه راه راسته نه راځي هغه چې تر څو خپل ضد نه پرېښی او خپل انا یې نه پرېښوي او خپل سوچ یې نه پرېښی نه سمېږي هله به یو سړی سمېږي چې هغه خپل ذهن خالي کړي په یو لوښي کې ګنده اوبه پرتې دي رښتیا ووایه که دې کې زمزم اوبه چې هغه پکې ځایږي نه
ګنده اوبه پرتې دي، نو که زمزمه چې هغه هم درته پلیتای نه ځایږي. دا لوښي کې به دا زمزم دا پاکې اوبه کله ځایږي چې ته ته ګنده اوبه وباسې، ګنده اوبه ترې وباسه او صفی که پاکې که، بیا زمزم اوبه واچوه، پکې عرق ګلاب واچوه، خوشبو به هم کوي. دقه رنګې زړونو کې چې کومو کې ګن پروت دی، ګن هغه ته که ته د شریعت خبره کې او د دین خبره کې، هغه به پې بده لګي. د شریعت خبره به مغې سره څښا کېږي هغه ته او خرابېږي به، به زړه پاکۍ لاول، د زړه نه به ګند وباسي، هغې نه پس به زړه د ایمان په څه ورته وایي هغه سړی پې سوان ورته وایي، د ایمان په سوان به صفا کوي. که د ایمان په سوان یې ووایي او صفی کړي، بیا ورچوه ورته، بیا به خبره جوړه شي. ذکر د الله به کوي، لا اله الا الله، دې سره به د زړه زنګ وځي، مرګ به ځان ته را یادوي، دې سره د زړه زنګ به وځي. ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید. رسول الله مبارک فرمایي زړونه زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي. په څه به صفا کېږي؟ جلی څه ده؟ یو ځای کې کثرت ذکر الموت، بل ځای کې ذکر الله راځي، خدای یادوه، مرګ یادوه، زړه به صفا کېږي. زما وروڼو ډېر عجایبات. او چې ابوبکر صدیق له ورغې، لا خلک یې نور راغونډ کړی، څوک یې نور راغونډ کړی، او ابوبکر صدیق په مخه ورغې رضی الله تعالی عنه. ابو جهل لا راشه کا مرګره خو دې بل څه وایي، وایي څه وایي؟ وی په دومره لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی ما بیا راغلی ما، دومره لږ ساعت کې. مړه وایي دا خو وړه خبره ده، کدو دا خو وړه خبره ده. که دې وایي په دومره لږ ساعت کې بیت المقدس نه بر اسمانونو جنتونو ته تللی، بیا منم. او بعضې داسې د 2 ورځو 3 ورځو مسلمانان هغه لاړل واپس. قرآن شریف کې الله تعالی فتنة للناس ویلی دی. بعضې خلک هغې وی چې اوهو دا څنګه چل دی، څنګه چل دی. وجه نه زموږ علما وایي ډېرې وجې وایي، سبحان لفظ، عبد لفظ، نور هم وجې شته، خو دې نه معلومیږي چې دا صرف خوب لیدل نو، دا تللو بره. که د خوب لیدلو نو خوب چې سړی وي ما امریکې ته لاړم بېګانو څوک په هغې کې انکار نه کوي. دې نه بیا بعضې خلکو انکار وکړو، ایمان یې پرېښود، لاړل ته یو څو کسانو، نو معلومیږي دا چې دا د ویښې سفر پیغمبر مبارک بیانو. ښه هلته یې څه ولیدل؟ دا یو معراج نه دی، ښه دا ډېر معراجونه دي، د ټولو خلاصه به درته وویم. هلته جنتونه ولیدل نبی علیه السلام مبارک، او صحابو ته جنتونه مې ولیدل. وی خاوره یې څنګه وه؟ اوهو مشک او زعفران. وی د الله رسوله ولې 4 ولې د هر جنتي په کور کې روانې دي؟ ولو کې خټه شته، ځکه ولې چې رواني خامخا پکې خټې وي، یو ولو کې خټه شته، خو خټه څه شی دی؟ مشک دی، مشک او عنبر. ولو کې خدا الله رسوله کاڼي می کنه، کاڼي پکې شته، وی او یاقوت او مرجان، دا پړقار به کوي په دې ولو کې، داسې ولې دي پکې. او رسول الله مبارک فرمایي یو ځای ته ورغلم، یو ډېر اعلی محل و، ډېر اعلی محل. چې ورنږدې شوم نو د هغه محل مخې ته یو جینۍ او یو حوره، هغې به لپه راغېشته او په مخ به یې چوله. نو چې لپه به یې په مخ واچوله نو هغه اوبه به داسې څڅېدلې لکه چې ملغلرې لاندې غورځېږي، او ډېره ښکلې وه. محل مې ولیده، ډېر مزېدار و. نو ما تپوس وکړه دا محل د چا دی؟ لمن هذا القصر؟ وی د دې ښځې نه په خپله تپوس وکړه. نو چې دغه وخت کې سړی مکلف نه خیر دی، ښه چې ورغلم دا ښځې نه مې تپوس وکړه دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال، دا غله جوړ شوی دی. او ته څوک یې؟ وی زه هم د هغه په انتظار ورځې شپې اړوم راړو. نو رسول الله مبارک به حضرت بلال سره کله خوشطبي کوله، وی بلاله ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده. یو بل محل مې ولید ډېر اعلی او مزېدار و، زړه مې وغوښتل چې ور دننه شم. تپوس مې وکړ لمن هذا القصر؟ دا محل د چا دی؟ وی دا د عمر ابن الخطاب د حضرت عمر محل دی. عمر وی ما وی چې ور ننوځم ډېر مزېدار و، خو ستا غیرت را مخکې شو نو بس ور دننه نه شوم. عمر کې غیرت زیات و. حضرت عمر فاروق وجړل، د بخاري حدیث دی، ابکا غارو یا رسول الله ما پتا به غیرت کوم. خوشحاله نه وجړل چې ته خو دننه شوی وطن و خبه وه. ډېر اعلی محلونه مې ولیدل، کور ډېر اعلی. مې دا څوک دی؟ وی دا د عامو مسلمانانو دی،
د هغې نه پس مې اعلی بلډینګونه او محلات ولیدل. دا د چا دي؟ دا د شهداو دي. هغې نه پس بره چې ختم نور مې اعلی محلات ولیدل. دا د چا دي؟ د صدیقینو دي. هغې نه پس مې ولیدل هغې نه بهترین محلاتو. دا د چا دي؟ د پیغمبرانو دي. هغې نه پس مې یو ډېر بهترین او قیمتي محل ولید. دا د چا دی؟ وایي دا ستا دی. الحمدلله. ما پرېږده چې د خپل محل ته وردننه شم. وایي صبر کوه تا ته لا د دې د داخلېدو وخت شته چې هغه موده پوره شي نو بیا به وردننه کېږي. ماشاءالله. وایي دوزخونه مې ولیدل. الله. او په دوزخونو کې مې بیا د دوزخونو طبقې ولیدې. یو درز مې واورېده. مې دا درز د څه دی؟ وایي دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ د دوزخ د سر نه یو تیږه ورغورځوله. اوس د دوزخ ویښته ورسېده. دومره جوور او بیا عذابونه خلک مې ولیدل چې تلم یو سړی مې ولید. یو سړی چې هغه یو سړی ورته ولاړ دی هغه سره کاڼي دي او هغه سړی کاڼي اوچتوي او رده دی سر دی رابری او چې سر دی روبري سر یې چیپړی شي کاڼي لرې لاړ شي وتمبېږي. دی لاړ شي کاڼي پسې چې واپس راځي سر یې بیا جوړ شوي بیا ولي کاڼي بیا وتمبېږي لرې لاړ شي چې د هغه ځای نه راځي نو سر یې بیا جوړ شوي بیا پې ولي چې ولي سر یې چیپړی کېږي او دانګي کاڼي بیا چې راځي بیا جوړېږي. ما دا څوک دی لوی عذاب کې مبتلا دی؟ چغې وایي چغې وایي مخکې ځه. وایي چې مخکې بوتلم د وینو دریاب دی خوټ کېږي او سړی منځ کې ولاړ دی. چغې وایي وینو کې چې لا غاړې ته رانږدې کېږي نو په غاړه یو سړی ولاړ دی کاڼي ورسره دي. په کاڼي چې غزار وکړي دغه دریاب کې دننه سړی په دا خولو لګي او دومره سخت ولګي چې د دریاب منځ ته لاړ شي. د غزار دونه زوري. بیا را روان دی لامبو وی 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 چې نږدې شي غاړې ته دی بیا په کاڼي ولي او داسې رسۍ ولي چې په دا خوله کې ولګي. د کاڼي دومره زوري چې کاڼي په زور د دریاب منځ ته ورسېږي. مې دا څوک دی په عذاب کې پروت دی؟ وایي ته مخکې ځه. وایي چې مخکې لاړو نور کسان مې ولیدل د تانبې نوکونه دي او مخ پې ګرئ د تانبې نوکان او دا وینې او ژبې ته بهېږي. مې دا څوک دی؟ وایي مخکې ځه. چې مخکې لاړم بل یو سړی دی او بل یو کس هغه ته یو کلوب یو اوسپنې یو څه ورته یو قینچي نیولې ده په دې وښکي کې یې وله ورکړي او ری کاږي او تر سټه پورې وله دا وښکې پرې کړي وینې ته بېږي مکمل یې پرې کړي چې پرې کړي بیا وله دې بل طرف ته هغه کونډه واچوي هغه شی او دا بل طرف وله را کاږي تر سټه پورې دا پرې کړي چې دا پرې کړي دا جوړ شوي دلته وله بیا ورکړي بیا را کاږي سټه پورې چې دا پرې کې دا بل جوړ شوي دقسې یې شلی او جوړېږي او دواړه وښکي سټه پورې شلی. چغې وایي مې دا څوک دی؟ وایي مخکې ځه. چې مخکې لاړو ښځې او سړي بربڼ په یو غار کې غار د تنور په شانتې و تنور خو رکوټي غار دی ویښې پلندې او خولې تنګه ده او دا بربڼ دي پکې هلکان او جینکې نو چې چپه ووایي اورو نو دې بره راوخیږي نو زه یم بس را غورځېږي ناګانه چپه غلی شي بیا لاړ شي. مې دا څوک دی؟ وایي مخکې ځه. وایي چې مخکې څنګه لاړمه د دې نه مخکې ورسېدمه نو بیا مې څه ولیدل؟ وایي بیا یو سړی دی او هغه ته د دنیا خشاک پروت دی او هغه پنډ تړي او فرشتې ډبۍ چې شا به اوچته یې کوي نشي اوچتولی. دی لګیا دی فرشته ډب ورکوي او دی یې نشي اوچتولی. فرشته وهي چې شا به ده اوچتوه او دی اوچتولی نشي. وی بیا مې نور کسان ولیدل وی تخم به کره او فورا به غټېده دی به پرې کاو بیا او خوشحاله بیا به تخم کره او چې څنګه به وکره نو هغه به فصل به لوی شو او دانې به ونیولې خشته به شو ښکلې دی به ورته خوشحاله زر به یې پرې که بیا به تخم کره ما دا خو ډېر خوشحاله خلک تخم کري او لویږي څنګه دا څوک دی؟ وی راته وی چې مخکې ځه. وی چې مخکې لاړمه نو بیا یو قوم اوښان یې سرول اوښان او په اوښانو به او یو سړی ورته و چې شا به دا سره وه او ډېر زیات په بد حالو هغه اوښان به پرې راوګرځېدل لتې به یې ورکړې دی به راوغورځېد اوښان به پرې د پاسه وګرځېدل ډېر په بد حالو.
ما هغه دوو کسانو ته وی چې ټوله شپه مو ګرځولم ما پوه کې دا څوک و وی دا لومبی کس چې و چې دا سر به په کاڼي وله ویشته دا څوک دی دا ستا د امت هغه کس دی چې قرآن یې ویلی دی خو تلاوت یې نه کوي ودی دی سر کې قرآن پروت دی قرآن نه وي تلاوت نه کوي نه د ورځې وایي چاته او نه د شپې تلاوت کوي دا هغه کس دی زما وروڼو قرآن لوی نعمت دی لوی نعمت چې چاله خدای پاک ورکړي او چې قرآن یادول سنت دی یاد ساتل یې فرض دی فرض یاد ساتل یې فرض دی او قرآن چې زده که تلاوت بکې خو نن د فیسبوک نه څوک ګزارېږي نن فیسبوک دنیا په غب کې اچولې ده بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک جماعت کې هم فیسبوک او جماعت نه بار هم فیسبوک ټریفک پولیس والا سره په سړک کې موبایل او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې موبایل افسر ته به ولاړ چې زما فایل دستخط کاغه به موبایل کې لګي ملا صاحب ته به ولاړ زما مسله حل کاغه سره به موبایل دکاندار ته به ولاړ مال دا شیره کاغه به موبایل لاغشت یخ صاحب نور خلق وایي کې زما بشیر جان سرم درې دي که څلور دي بس دې خدای د ګناه نه ساتلی دی که نه بعضې وخت کې د خدای فضلي په انسان کنی که دا سترګې وې که نه د سره به اوس غټ غټ موبایلونه او دی به هم ټول اوس بیا پې ګوته راښکه او ناست به خو دغه شی اوس در نشته خو درې څلور ورسره اوس هم شته د سره خیر دی غریب خو یو مقصد له ساتي اکثر خلک دې پروګرامونه غواړي ټیمونه ته غواړي نو هغې لپاره دې ساتي مونږ خاص یې دنه ګرمه مساله جوړه کړې کله کله به مجلس خونده و بهر کې زما وروڼو نن سبا موبایل تباهي ده ګورې ښه دا موبایل غلط مې استعمالوي ښه استعمال دا علماء بیانونه پې واورئ تقریرونه پې واورئ دین پې خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله پې وکړي د غوږ ګناه د سترګې ګناه او د ژبې ګناه دا نن ټول په موبایل روانه ده زه خیر په دې به چې د بله جمعه بیان درته وکړم دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې دا سود خور دی سود خور سود کوي دغه د قبر عذاب دا د قبر عذابونه تا ته وښودلی شو دا ستا امتي دي سود خور نن سبا خلک څومره سودونه کوي پیسې بینک کې کېدي وی منافع پې کوم هلکه سود دی بل له پیسې ورکړي ها دا 10 لک روپۍ والا او ما له په میاشت کې مستقل 15,000 روپۍ راکړي 10,000 روپۍ به راکړي سود دی ظالمه قرض ورکړي کل قرض جر نفعا فهو ربا او په هغې فایده حاصلوي سود دی قرض چې دی ورکړه په هغې به ځان ته فایده نه راکاږي ټول سودي کار ملک ولې ترقي نه کوي زموږ ملک هم ټول په سود روان دی بینکونو کې ټول سود بار ملکونو نه چې اخلي پیسه په قرض په سود نو چې څه ګټي نو به سود خور به هغې له ورکوي نو ډېر لوی خطرناک جرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 1 روپۍ د 10 زناکارونه زیات شی دی خطرناک شی دی درهم الربا اشد من 36 زنیة د 10 زناکارونه ګناه زیاته ده او بل ځای کې راځي چې سود او یا قسمه ګناه ده او یا قسمه په ټولو کې وړه ګناه دا ده چې سړی خپلې مور سره بدکاري وکړي سود چې خوري داسې فرض کړه لکه چې ما خپلې مور سره او یا کرته بدکاري وکړله دومره خطرناک شی دی او خلک په سود کې لګیا دي نه څوک د موټر سایکلو په کاروبار کې سود کوي څوک د موټرو په کاروبار کې سود کوي څوک د ځمکې په کاروبار کې سود کوي څوک په نغدو پیسو کې سود کوي ظالمه سزا یې دغه د بچو له ډېری ای ظالمه وصول یې ډېری ای ظالمه ښځې له ډېری ای ظالمه بینک له ډېری ته خو د سبا روانې دغه سود دغه شي کې به پروت دی په دغه وینو په دریاب کې به پروت ای ظالمه ولې عقل نه لري ولې سوچ نه لري ولې فکر نه لري ولې سود کې پیسه ډېری نو دغه کې به چا له ډېری در نه پاتې ده دغه د وینو دریاب برد کې خوټ کېدلی وي بل چې دی ولیده چې هغه وخت کې به شلیده د دروغجن دی دروغ وایي نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي وایه که نه نن د موبایل والا ټول په موبایل دروغ وایي او هغه خورئ ټول دروغ دی په موبایل کې چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او بس خواره شي
چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته یو ټک ورکړي او لکونه خلک یې وګوري. پخوا خو به ځای حجره کې سړی کېناست خبره به وکړه، بیا به لاړ بلې حجرې ته، بلې له به لاړ، بلې له به لاړ، خلک یې لکه پلان کې په حجرو ګرځي او دروغ خوري. نن خو د کور په ګوټ کې کېنه او دروغ جوړ کړه، یو بټن وا یو بټن زرګونه خلک یې وګوري، هغې هم سوچ نه کوي. یاد وساتئ موبایل والا، په موبایل دروغ بالکل مخ خوروئ، خدای ته وګورئ، سبا به قبر له ځئ، دا هم د قبر عذاب دی. او بیا بل څه کې چې څوک بلې چې خوری یې څه ورته ویې لکه چې دا بل ته خوری شعر چې شعر کوي دا پکې سر کې شریک دی. دروغ هغه جوړ کړل ته ولې شعر کې چې دروغ د کلم په موبایل دا ډیلیټ کا ختم کا شعر کوه ما ګناه کې وسره شرک سر کې شریک کېږي. بل چې د کوم اولید چې نوکانې د تانبیه او په مخ یې راښکل غیبت والا دی. دا هغه کس دی چې دنیا کې غیبت کوي، هغه د قبر عذاب دا دی چې تانبیه نوکان به وي او په مخ به یې راکاږي او مخ نه به یې وینې بهیږي. بل چې د کوم اولید چې تخم به یې کره او لویده به خوشحاله وته، دا مجاهدین دي. د الله په لار کې د کافر په مقابله کې سر ورکوي او مال ورکوي. دقه مثال دی څه عمل زیاتیږي. لکه هغه کس چې هغه لګیا دی او تخم کري او اوچتیږي او پرې کېږي، دقه سره د عمل زیاتیږي. دی چې مرګ ته رسېږي نو ده به دومره غله د ثوابونو ګټلي چې د هغې به څوک شمېر نشي کولی. قبر کې به ورته د هغې اجرونه او ثوابونه میلاویږي. هغه بل چې اوښ والا دی او که تیوخان به یې سر لتې به یې ورکولې پې ګرځېدل، دا هغه خلک چې زکات به یې نه ورکوي په دنیا کې، نه ورکوي څوک زکات. ملا ورته وایي زکات ورکه نه ورکوي. هلکه ماله مه راکوه، ملا صاحب ورته وایي خو خور له ورکه چې غریبه ده، خورهي له ورکه چې غریب دی، رور له ورکه چې غریب دی، ترور له ورکه چې عجزه ده، د مور خور له ورکه چې عجزه ده، ګاونډي له ورکه چې عجزه ده. ای د خدای ظالمه ولې د بچو دپاره اخر خرابوي. زکات چې نه ورکوي او مال ساتي چا دپاره؟ زکات خو په مالدار راځي، په غریب خو نه راځي. په مالدار زکات دی که نه، ته خو مالدارې مال د سره شته او نه ورکوې نو بچو له ډېرې قسم په خدای که دې دا بچی پکار شو. نیک بچی به دې پکارېږي، بد عمله دې نه پکارېږي. ما یو سړي ته په خپله ویل مې پلار دې بې حجه تللی دی، مهرباني وکړه حج والا وکړه. وس دې رسي کمبخته مالدارې تنخوا لې غټه تنخوا لې غټ افسر دی. مې پلار له دې حج وکوي کو به یې که نه یا لکه دا غټه بنګله چې یې دله جوړه کړې، موټر خو یې تا ته پاتې شو، پلار د نه لاړ او غټ لینډ کروزر یې تا ته پاتې شو، وی دا به یې خرڅ کړی او حج به یې کړی و که زما څه کاره چې وله کوم حج په هغه فرض دی که ماما فرض دی. اوس به سره څه کړي؟ مې تا سره یې ښه نه دي کړی، بس وی کړی دي نو حج به یې کو که نه مولوي صاحب؟ ته هغه ته ولې نصیحت نه کوو چې حج وکړه؟ ما خدای دې نه پتاو کړي چې ما له پیغور راکړې نه دې خدای هغه بخي زما پیسه. زه خو تا ته دا نه یم چې ما وله ولېږه چې زه وله حج وکړم، تا ته ویم وله حج وکړه. ما هغه ته م ویلي ستا پلار ته مې ویلي چې حج وکړه. زه بار بار ویم چې حج وکړه، هغه مې نه ده منلې. وایي چې ستا یې نه ده منلې، وایي خدای دې په دوزخ وسوځي. خبره ختمه. اوس ورسره څه کوې؟ دې بچي له ګټې هغه پلار دې بچي له ګټلې وه، هغه پلار ته به ما نصیحت کوو خدای ته وګوره حج وکړه، لاړ به شو مولوي صاحب دوا کوه که نه، یا لکه مالدار یې حج وکړه یا مولوي صاحب ته دوا وکړه لاړ به شو که نه. خبره پاتې شوه دقسې لاړ، لینډ کروزر هم پاتې شو، بنګلیز ویله جوړه کړه وه، دې وله وکړه، هغه هر څه بچي ته پاتې شو، بچي وي خدای په دوزخ وسولي. دې بچو له زکات نه ورکوي او مال ډېری. زه خو درته مثالونه ښیم نو چې دې مثالونو د پاسه هم ته عمل نه کوې څه به وکړې؟ ورکوې زکاتونه مه پرېږدی په ځان بچو دپاره او د نسو دپاره خپل اخر مه خرابوئ. خدای ته وګورئ سزا به دله خدای په قبر کې درکوي، عذاب به دله خدای درکوي. چې په سارو کې زکات وي، رسول الله مبارک فرمایي دا به د قیامت پر ورځ د پاسه ګرځي. نغد مال کې زکات نه دی ورکړی، رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی، د نورو کتابونو په غاړه کې به خدای د دې مال نه مار جوړ کړي، مار بیا په غاړه کې پروتي، په دې وخت کو به ټکونه ورکوي دلته او څه به وایي ورته هغه مار انا مالک انا کنزک، زه ستا هغه مال او ستا خزانه یم. دلته په دې وخت کو به ټکونه ورکوي. او قرآن شریف وایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. د دې مال نه به خدای د جهنم په تختې به ته د اوسپنې جوړېږي، د اوسپنې تختې او د جهنم په اور به یې ګرموي
او د اړخونو له شاله به پې داغونه ورکوي او څه به وایي دا ستا هغه مالو جمع کړی دی اوس ته سزا سکا الله ولې خیر خرابوو څه پته لګي د مرګ او د ژوند چې کله به د دنیا نه ځو نن سبا ګورې مرګونه مسان شوي دي بېګا د شپې ټیک ټاک یي او سهار وختي اعلان وشي پلان کې مړ دی پته نه لګي چې اوده شي چې سهار به روغ پاسې او که به نه پاسې زکات مه پرېږدی په ځان باندې بچو له زامنو له مه ډېروئ خدای ته وګورئ حلاله وله ډېره کې مرداره وله مه ډېروئ بیا د دقسې ستا دغه اسخات مات ته پسې ورکړي مړه د هغه خواصې د خلکو د شرم نه کوي اسخات صابون چې جامه هم پرې نه پاکېږي جانې مازونه دا پلار پسې خیرات کوم هغه درېیمه هغه جمعه مومه او څلوېښتي مالوېښتي در پسې کوي پلار پسې تا پسې پلار پسې ثواب دپاره نه کوي که ورته یې مه کوه مړه دې په ځای جومات مړه یاره خلک به وایي چې زمونږ یې خوړلی وه د داړو مونږ ونه خوړه دا ټول د ریا خیراتونه دا ثواب خو نه دا خو ټول د ریا خیراتونه دي چې یو سړی دا وایي د پردی مې خوړلی ځکه کومه نو خو تا خو بدل دې شو که نه خلک وایي پلار پسې اړو خیراتونه کوه خو ریا شوه که نه جماعت کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي مدرسه کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي غریب سره پټ مدد نه کې اول ته 15 دیګه او 10 دیګه پخې خدای لپاره پخې مونږ په دې سپېږو دا خدای لپاره نه دي دا قصې په خپل ژوند خیرات وکړه په خپل ژوند خیرات وکړه په خپل ژوند خپل زکات ورکړه خپل مال خرج کا دنیا کې هم خدای درکړي اخر کې هم او خدای ته وګوره بچو دپاره حرام مه جمع کوه زمونږ نصیحت دې درته کوو باقي ستاسو خپله خوښه ده بل سړی چې تا ولیده چې هغه په تنور کې بربنډه لکان او جنکې آها دا زناکار ګورې زنا یوازې د اندام نه ده د مارونو زنا د سترګې هم ده زنا د غوږ هم ده زنا د خولې هم ده په موبایل کې دا کم فلمونه خلک ګوري جنکو ته پې خلک ګوري دا د سترګو زنا شوه که نه شوه عبدالله ابن عمر نافع وی شاګرد دی وی عبدالله ابن عمر سره په لاره روان وم وی وادو ډنډه ډونګه کېدل غوږونو کې ګوتې ومنډلې چې سمن دی لاړو نو بیا د غوږونو نه ګوتې وویستې نو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې ومنډلې نو چې سمن دی لاړو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې چې وویستې نو بیا زر ومنډلې چې لورې لاړو او ګوتې وویستې نو ډنګ ډنګ نه راته نافع وي ما ورته چې عبدالله ابن عمر دا څه چل وکړه وی قسم په خدای چې حضور پاک مې په دغه شکل نه وي لیدی دا کار به مې نه وی کړی دقسې ډنګارو رسول الله مبارک هغه کې ګوتې منډلې هغې پورې ګوتې منډلې چې ډنګار بیا نه اورېده نو هغې به د ډنګارو دپاره غوږ کې ګوتې منډلې چې واونرم موږ د ډنګارو دپاره غوږ کې هغه شی ورکو چې واورو چې بل څوک یې واونري او زه یې واورم د پیغمبر امتي مړه زه عاشق رسول یم او یې ګوتې ورکړه چې نه اورې ته بیا مشین ورکړه چې واورې انته د پیغمبر امتي وې سفارش به غواړې قیامت پرد په کوم طرف مونږ روان دا د غوږ زینا د خولې زینا د غوږ زینا د سترګو زینا د لاس او پښو چې زینا پسې روان شي دا ټول زینا کار سړي و بربند به پراتی تنور کې سوځي به چغې به وایي الله دې مو ساتي کشر کل نوجوانانو بچو ته وایم نوجوانان بچي چې څومره دي زما آواز دلته که موجوده را سره ناست او که اوري زما بچي دي به پې خفه کېږم چې مهرباني وکړئ په موبایل به سندرې نه اورئ ښه او په غوږونو به دا بلکل به نه اورئ ګناه او په سترګو به ګناه ته نه ګورئ که خیر انشاءالله العزیز ښه استعمال کړئ موبایل بچی چې خدای هم ځوانۍ کې برکت پیدا کړي او چې دا ګناهونه تاسو په موبایل باندې ګورئ زما په خبرو مه خفه کېږئ زه اصلاحي خبره کوم نو ژوند به دې تباه شي په بیمارۍ به واوړئ په داسې عذاب به واوړئ چې بیا به چاله چل نه ورځي ورشه وګوره په چین کې شی نه دی راغلی کورونا وایرس ټوله دنیا یورپ په عذاب کې پروت دی یا به څوک مري یا نه خو په عذاب کې پراته دي د چین هغه صدر چې مسلمانانو سره به ظلمونه کول پابل وستلی د جومات ته مسلمانانو جومات ته هغوی ته وایي دعا وکړئ چې دا شی خدای ختم یا به 100 مري یا به 200 مري یا 800 به مړه دي شي موږ وایو چې خدای دې مسلمان ته خیر کړي لیکن زما وروڼو په ټینشن کې ټول یورپ اچولی دی دا عذاب ډېر دی چې په ټینشن کې او کله کې خدای پاک نور یو ډز ورکړه او خوارې کړل څه به کوې د خدای عذاب سره نن امریکې سره یورپ سره چا سره نه پورې د ډینګې وارث علاج اوسه پورې ونه دا خو علاج نه لري چې دا زموږ خلک یې کوي خپل وایرس خو د دې خپل انټي وایرل خو څه دوی را نه له خدای د یو ماشي علاج موږ سره بیا نشته او نه یې کولی شو وی هغه بل سړی چې هغه کم دغه به یې ورته اوچتاو پانډه او نه به یې شو اوچتولی دا هغه کس دی چې کم به امانت کې خیانت کوو دغه به یې سزا وي پانډ به تړي او فرشته به ډز ورکوي او دې به یې اوچتولی نه شي
امانت کې خیانت یوازې دا نه دی چې دا ستا تر مال ما کېښودو پې دغه شوې کېناستې او نه یې راکې نه 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 امانت ذمه دارۍ ته وایي که په وزن کې چاله شی کم ورکې دا هم خیانت دی وزن کې نوم د تنالم یو ځای کې مې غوښه واغېسته بل چا راته وایي ما ته ویې دنه دی ولې واغېسته مې ولې وایي کاڼی کم دی دا لکه مې اوس مې واغېسته اوس واپس ماله ورکول ګونه چې مې هلته وتلله واقعي په 2 کیلو کې راته 1.5 پاو کمه راکړې بس مې اوس ورسره جګړې وکړې او سړی هم داسې و چې ګیره یې د نامه نه اوږده وه او ښه مزېدار د زیتونو تېل ورکړو سم چمک یې وه زیتونو تېل او رانجه په سترګو کې همې رانجه خو ټول تا قاچ کړي دي مونږ وایو چې رانجه ګران دي او زیتونو تېل نه میلاویږي دا خو تا ټول ما پې سم ګمان وکړو چې دا خو شیخ الاسلام دی دا د خو به ډېره ښه غوښی شیخ الاسلام دی او داسې ما ته وایي شیخ صاحب په خیر علي مټې م راته ونغښتې او چې شی مې وروسته وتله کمه مې څونه تاوان نن برې څونه بچو له تبۍ کړي تا ته پته نه ده چې دا کاڼي سپک بیا راته چا وایي ما ته وایي دا کاڼي چې کوم دکان کې غرڅېږي 3 قسمه کاڼي دي یو ډېر کم دي یو داسې درمیانه دي او یو داسې برابر یا خدایا ویل څنګه دی للذین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون وی خدای دې هغه خلق هلاک کې الله وایي خیره ده خبر په معنا د انشاء دغه خلق دې خدای وی هلاک کې الله وایي چې د بل نه پوره لې او بل نه کم ورکوي ټول انسپکټر روانو نو هغه چیکنګ یې کاو چې چیکنګ یې کاو نو چې هغه سړي تلی وکته نو په یو طرف به شي درون راته او په بل به سپک راته هماغه شی به چې یو چابلي کې به چې درون به چې بل کې به چې سپک به هغه ټول انسپکټر حیران چې خدای دا څه مسله همدغه یو تله ده چې ګورم یو خوا شی کم خی بل خوا زیات خی هغه چې به اخیستل کول په هغه یو چابلي به کول او چې به کمول کول په بل به کول دا چې خپل سپیشلایزیشن دی کړ دې کې پی ایچ ډي کړی و ظالم بچي پول انسپکټر حیران و یاره وایي زه څه خبرې م خو دغه تله ده نو یو سړی و اجي صاحب و اجي صاحب ما بشیر جان اجي نه دې خدای سات بشیر جان له یو ځل یو سړي سوک ورکړه بشیر جان ته ما اجي مړ دې کړم سړی ورته وایي تا خو زه په سترګو ته مانې زه څنګه اجي ما دې ورته وایي دا سوک دی دا جان نو دی بعضې سره اجیان بدنام شي خفه کېږو به نه ټول نه ګورې بعضې او بعض سره مولیان هم بدنام شي کوم مولا چې روانې کوي خلک ټول بیا یادوي داسې ده که نه ده مولیان به م احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي اجیان به م احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي تبلیغ والا به م احتیاط کوي بیا ټول تبلیغان ورسره بدنامېږي پیران به م احتیاط کوي بیا ټول ورسره بدنامېږي ګیرو والا به م احتیاط کوي بیا ټول شیخان بدنامېږي هغه حاجي صاحب راغی فوډ انسپکټر ته وایي دا څه چل دی صاحب وایي په دې شي منطق نه پوهېږم وایي دا به راته زه وښیم وایي څنګه وایي دا ډنډه دی دې خوا یو ګوته اوږده ده بل طرف ته یو ګوته وړه ده یو خوا ډېر ښایي بل خوا کم ښایي او حاجي صاحب تا ته څه پته ولګېد وایي ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې دا حج مې پکې نه دی کړی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې نو دا هغه خلک دی خیانت دام دی چې په وزن کې کمې ورکې خیانت دام دی چې تا نه شی غواړي 1 نمبر او 2 نمبر ورکې خیانت دام دی زمیندارو ته مې چې بره ټماټر خشته دي په کریټ کې ولاندې خراب پراته دي هلوګان بره غټ دي ولاندې واړه پراته دي ګوړه چینی دې راوړل او په پور کې دې ور واچول چې خشته شي او رنګ کاټ دې ورسره ښه ډبل ور واچو دا ټول خیانت دی ټوله ګناه ده چینی اچوي په ګوړه کې نن سبا وایي ما ته هغه خلک وایي چې اچوه خدای وایي ما اچوه خلکو باندې دا ټیک ده که په پور کې سوډا لګا چې دا څه دپاره خیرې دپاره ور واچوه سوډا خلک اچوي چې خیرې پرې راشي پروا نشته لیکن رنګ کاټ څه دپاره چې رنګ دپاره چې تور دی چې سپینه شي هلته بیا 3 میاشتې پس دننه پکې چینجي وشي دا ظلم نه دی خیانت نه دی ټګي نه ده دوکه نه ده هغه په حج کوي حج مې وکړه جی صاحب او خلطه کمیس د ګیټو برابر او چې امام نی مصلی تم ور مخکې شي حاجي صاحب پسې مونځ کوم حاجي صاحب پرون 15 منه رنګ کاټه چولی دی حاجي صاحب په مصله ولاړ دی
حاجي صاحب نه بانګ هم څوک نشي ویلی مولا کوي که حاجي کوي که تبلیغي کوي ټوله ګناه کوي ټول یادو دا خیانت شو هلته مې بل اغېشتل زما خو د ټولو سره دغه یې که نه واسطۍ په لاره ځم دا سودا ما هلکان نه دي اکثر زه راوالم پېښور کې را روان وم هلته نیمبوانو والا و چې نیمبوانو والا خشته خشته نیمبوانو چې سړي ته مې وکتل هغه هم بډې والې وې او سترګو کې د هغه هم ښه بلا رانجو او ګیرې له چمک هم ورکړې او جارو ورسره وه خشته نیمبوانو مې په څو وایي په دې مې راکالکه یو کیلو راکړه مزېدار دي چې لاندې ورړم کړه سوه بیرې پکې راویستې شنډې وې کاکا دا تا بره وي دا په چا خرڅوم مې دا په پلار خرڅ په چا خرڅې دې سره زما څه تعلق دی چا خرڅې ما خو ریټ ستا د مخې وې دا بره غټ مې ولیدل مې دا به راکې او راته دې ومې چې دا به در کوم اوس د هغې ته ننوي په دې دا نه ورکوم مې کاکا قسم په خدای دا خو تا نامه پورې ګیره ده کیټو ته ورسې که نه او دا خو به تا بیګا پورانجا چولي که کیلو هم پکې ور واچې که او دا خو تا بډې څلور ګوتې والي دي که دې کونډو ته یې ورسې که نه او ټوله شپه تهجد هم کې او دا حرام خوري کې قسم په خدای جنت حرام دي تر څو چې د دې حرام خورۍ سزا نه درکړي څه کوي په کوم طرف روان چا د مولا شکل جوړ کړی دی شکل د مولا او دوکې چا د تبلیغي شکل جوړ کړی دی دوکې چا د پیر صاحب شکل جوړ کړی دی دوکا چا ګیره پرېښه د پټکې په سر کړی دی دوکې دپاره دا دوی مجرم دی دا چې دنیا دپاره دل استعمالې د ده نه غټ پالیفلام و رزیل او حرامي بل نشته ته دین د دنیا دپاره استعمالوې ته ګیره دې دپاره استعمالوې ته پټکې سپکې ته علم سپکې ته تبلیغ سپکې ته سنت د پیغمبر سپکې دا غټ رزیل دی چاله دې تېره کړی خیانت دې ته ویلې کېږي خیانتګر نو خیانت یوازې هغې ته نه وایي کم سړي باندې چې کومه ذمهداري پورې ده او هغه ذمهداري نه پورې کوي ټول خیانتګر دا خو تا سنت بدنام کړل سبا به خلک وایي دا ټول ملیان داسې دي سبا به خلک وایي دا ټول تبلیغ والا داسې دي سبا به خلک ټول حاجیان داسې دي سبا به خلک ټول ګیرو والا داسې دي سبا به خلک ټول پټکو والا داسې وي ظالمه د پیغمبر سنت دې بدنام کړل زما وروڼو موږ د پیغمبر مبارک امتیان یو دا مو ایمان دی ټول وایي الحمدلله او موږ دا دعوه لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای د قیامت پر یو ځای کې د هغه په طریقه به زیاله به کېږي د هغه طریقې به خورې په دنیا کې دعوت په چلی تبلیغ به کې دعوت په چلی دین به زده کې بل ته به ښې سنت و دایره کې دننه به ژوند تېری یعنې تش د پیغمبر مبارک د سیرت په قصو هم کار نه کېږي د سیرت مقصد دا دی چې د حضور پاک عظمت لوی ستا ذهن ته راکوزه شي او د رسول الله مبارک نبوت په سچ ستا په زړه کې پریوزي او د پیغمبر مبارک صداقت ستا زړه ته داخل شي او ستا زړه کې دا راشي چې خدای د دغه پیغمبر سره مې قیامت پر ورځ ملګری کا اب د هغه په طریقه کېږي بې طریقو نه کېږي خیانت به نه کوو ګناه به نه کوو ځان به ساتو باقي دا دنیا داسې دا وخت د سیلاب وخت دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به انشاءالله الله معافي کوي که خیر سیلاب خور دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به هم توبه به وباسو جاړو به خدای ته الله به معافي کوي خو د دې غټو غټو سوټو نه او د خټو نه ځان ساتو وړي زما په دې خبره مه خفه کېږي زه اصلاح دپاره وایم مړه مې درد کوي په دې بچو مېړه خو کېږي په دې مسلمان مېړه ځان ته یې وایم ما کې به دنیا کمی وي خو ما ته خپلې نه ښکاري پردی راته ښکاري ځان ته مې خدای دې مام زما بچي ټول دې مونږ خدای پاک دیندار او صالحان او نیکان کې نو مونږ له خدای دغه عظیم پیغمبر راکړی دومره لوی شخصیت او موږ دپاره څونه دعاګانې غوښتلې دي امت دپاره نو موږ به هم لږ څه ناڅه ځان په صراط مستقیم برابر کړو باقي مو مدد انشاءالله د رسول الله مبارک د مخ او د برکت نه باقي الله مدد کوي دعا وکړئ چې الله پاک په موږ رحم خدایا موږ د رسول الله مبارک سوچه موتیان جوړ کې الله د هغې د جنډۍ لاندې جنت ته داخل کې د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کې خدای د سترګو د ګناه نه مو ساتې د ژبې د ګناه نه مو ساتې د غوږ د ګناه نه مو ساتې د لاس د ګناه نه حفاظت نصیب کې خدای روغ صحت هم نصیب کې اندامونه هم روغ کې خدایا یو زنانه وه هغه غریبه کویدن شوې ده او ناګهاني په سترګو باندې څه چل راغلی غریبه ړنده شوې ده ړنده ده
او داسې ورسره ټول وارثان پریشانه دي غریب سره دعا وکړئ چې الله وله روغ صحت الله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله دې مجلس کې کم بیماران دي شفا ورکړي الله کورونو هسپتالونو کې کم بیماران دي شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي خدای د چا رزق کم دی کوتا د فراخ روزي وله ورکړي الہ العالمین مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر عجزه یو مونږ ستا د ذات نه بغیر الله بله هېڅ سره نشته خدای مونږ خو قدم په قدم ګناه کوو مونږ د سترګې کوو د غوږ کوو د لاس کوو پروردګاره خود خدای دا ایمان دی چې د بخښنې کور تا سره دی الله مونږ معاف کا خدای زمونږ دا بچي معاف کا زمونږ دا کشر کل معاف کا دا هلکان نوجوانان خدای معاف کا خدای تی دینداره کا صالحه کا پروردګاره الہ العالمین چې د چا په منځ کې دشمنۍ طرفګنې دي پر هغې بدلې کړه الله د زنانو په سرونو د حیا د پردې څادر واچوه الله زمونږ دا بیان چې څوک اوري څوک یې ګوري بار ډېر مسافر دا ګوري الله د ټولو مسافرو خیر نصیب کا برکت نصیب کا چې څوک یې اوري څوک یې ګوري تی د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کا او د پریشانو نه الله په حفاظت او په امان کې وساته باید دوستان دې ټلیفونونه یې کړي دعاګانې غوښتې دي الله د هغوی دعاګانې قبولې کا خدای بعضې دوستان قید دي په بار ملکونو کې قید دي دعا کوي چې الله یې را خلاص کړي خدای د مسلمانانو قیدیان او اسیران را خلاص کا او خدای چې څومره پریشان حال دی الله پریشانی په خوشحالو بدلې کا الله چې څومره مسافر زموږ د جومات ته جمع لرې لرې ځای نه راځي الله په یو یو قدم اجر ورکا خدای ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کا ته د زړه مقاصد او حاجتونه پوره کا او زموږ د محلې خلک او د اجرو والا چې کوم خدمت کوي د دوی او دوی سره مینه کوي د دې محبت کوي لارې جارو کوي خدای دې لم اجر او برکت او خوشحالۍ نصیب وګرځولې کا الہ العالمین تم د دنیا او د آخر خیر نصیب کا او د دنیا او د آخر د پریشانو نه په امن او امان کې وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین سیدانو کلی پیر ولی شاه بچا خور وفات شوی وه الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګري قرضداري دي الله دې قرضونه خلاص کړي بعضې بیماران دي رب العالمین دې وله شفا ورکړي زمونږ دغه ملګری دی دا جمع د ما دلته خدمت کې نور حبیب هغه لږ بیمار دی اپریشن یې کړی دی الله دې شفا ورکړي دا یو بله مسله ده دلته کې په دې شب قدر کې یو اف ام والا دی اباسین اف ام والا شب قدر کې ریډیو دی اباسین اف ام والا او سټیشن یې دی هر سهار 9 بجې زما بیان اوري خلکو ته هر سهار 9 بجې نو دا ګوره یو اف ام والا دی لیکن دا دین خدمت کوي یو اف ام والا دی اباسین والا او د دین خدمت کوي نو دا ګور داسې اورېدل پکار دی پکار دی مسلمانانو لا چې داسې قسمه بیانونه اوري الله دې چې څوک دا خدمت کوي د موږ د بیاناتو د چلولو الله یې ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي او الله دې د دې نشر اشاعت مزید توفیق نصیب وګرځولي کړي سار مانځنه